کلو خورای مما د آنا فی الارض چې پزمکه کی حلالا چې حلال وی طیبا چې پاک وی ولا تتبعو او تابعداری مکوي خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه بیشکا دا شیطان چې لکم د پار استاسو عدو مبین دشمن ظاهر دے شاطر رکوع کے ان فی خلق السماوات والارض دا اللہ جل شانہ دا توحید دلائل اغا ذکر کی دل اس دیدائنا اغا دا اللہ تعالی توحید دا اللہ تعالی معرفت اس دا اللہ تعالی دا معرفت او دا اللہ حصول کے کہ بنیادی چیز کم مانع دے نو دی اللہ اغا ذکر کئی او اغا دا دے کہ اللہ وی وہ خلقا تاسو چی خوراک کوئی نو حلال او پاک خوراک کوئی رستو یو آیات کے اللہ جل شانہ پیغمبرانو تا خطاب کئی یا ایو الرسول او پیغمبرانو کلو من طیبات پاک خوراک کوئی حلال خوراک کوئی وعملو صالحا او بیا ورته عمل صالح کوئی دغلتا مفسرین فرمائی چه گورا خوراک مخ کو او عمل رست کو نو وجد آغی دادا چه د حلال خوراک د انسان په اعمالو باندې ډیر اثر وی د کوم خلق روړای چې حرام وي کوم خلق چې په خپل اولاد باندې حرامي خوري د دې خلق اولاد هغه دیندار نه وي کوم انسان چې د حرام خوري او دته د دین انوارات نه نصیب کیږي او د حرام نوړای د وجه انسان جسم دننا د گناهونو د خیالات یو مجموع ګرځي د وجه د حلال ډوډۍ ډیر لوی فضیلت ده په دارالعلوم دیوبند کې سرخوا کې یو عجز سړیو هغه با شوتل خرسون آئے کہ بے انا جمع کولا چلے گے پیسی با جمع شوی نو دیوبند دی اکابر و بزرگانو لبے ڈوڑای اکڑا نو مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ شاہ رشید احمد گنگوی سے دا حضرات با ڈوڑای تا دیر خوشحال کیدل چاوتاوی حضرت تاسو لغٹ غٹ ڈوڑای گانے خلق کئی تاسو اغیتا نتی آرے گئی او دا دی ڈوڑای دستاسو خپل انتظاری حضرت فرمایل د دومره پاک او حلال رزق ته او د دومره په اخلاص او محبت سره کوي کله چې هغه مخرو زما په دن الله لطائب جاری کی دارالعلوم دیوبند مشر بزرگ عالم مولانا یعقوب نانوتوی رحمت الله علیه ته یو ځل چا دعوت وکړو د هغه ډوډۍ مشکوکه وه ګډه وړه وه حضرت نانوتی صاحب چې وخوړه د هغې نه پس ورته پته ولګېده نو حل کې ګوته ووهله هغه ډوډۍ رالړه هم کړه خو نانوتي صاحب فرمایي چې بیا هم د هغه مشکوکې ډوډۍ اثر و ټول ارامه نه وه هسې حلاله هسې ارامه د هغه مشکوکې ډوډۍ اثر و چې څلوېښت ورځې ما ته د ګناه د زنا خیالات راتلل
سیبا د عمل صالح د پاره د خوراک سپاواله ډیر لازم دی. دا دې دور کې مصیبت دا دی حلال خوراک نه دی. سیبا حلال خوراک چی کنه په حلالو کې با مجران به ځان با حلاله او دا بروشتونه او دا ټتی پتی او دا او چې کوم د تکلفات خوراکونه شروع دي کنه دې کې هغه یو مشهور هغه وی چې خمبیره دی وطني کړي دا داسې کله ډیریږي. توبه خدای توبه. نو دا خلق وته د آرام خمبیره وکي چرته چا سره نوکری یا بار یو شیخ سره یو کپیل سره نو هغه نه غټ گاډي وای هبا ځان له ټیکټ میکټ هوکې کړی بیا دلته راشي خو ښکلې په تندي باندې محراب جوړ کړي پنسي اوچتي ښکلې ګیرې عجي سیوي بیا ډېر نیکي خو ګزارې سر کې چلولې خمبیرې ورته ګوره اچولي ښه نو د حرامو نه وایي ځان ساتي. یو لوی بزرگ تیر دی مالک ابن دینار رحمت الله علیه د داسې چلو چې موږ او داس به کو نه خوان به ولا نه ورکو ته ډیر پریشان والله دا په ما څه چلو شو. دا انسان دی کنه کله کله به د بزرګانو اولیاء باندې کیفیت راشي دا چې کیفیت راشي چې هغه مهاریان شي. خو منګه بزرګانو کې دا فرقي بزرګان چې نه دا غي الته لینک مضبوطي هغه اړیږي راړیږي نه هغه ځان ټینګو ساتي او موږ تاسو کمزوري موږ باندې چې لغون ته اثرات راشي بس بیا خوېږو. دا بزرګ هغه باندې دا کیفیت راغی چې موږ او داس ولا خوان نه ورکو. اوس دا پته ته لګېده نه چې دا وجه څه ده پته دا سوچو که یاره داسې چل به وکم چې د مسجد نبوي دروازې د مسجد نبوي د مدینې منورې دروازې بندېږي هغه ټایم هم بندې دي اوس هم بندېږي د شپې ناوخته بالکل ناوخته شي که نه ما خپله پکې زه یو ځل تلم نو ما رهایش نو اغوستی او په دغه نیت مې نو اغوستی نو چې د شپې ناوخته به شو داسې شپه به بالکل میسته ورله نو مسجد نبوي دروازې هغې لږ وخت له بعد دی صفایي کوي نو هغه ټایم به بندولې هغه ټایم خو لکه کچه دورانو داسې حالات نو دا اوس چې څنګه دي خو دغه څنګه چې دا واښه دي داسې زونه به دی وایي زه هلته مسجد نبوي کې چې کوم غاړې ته چتای وبره او په هغې واښه پراتو نو دی د هغې شاته پټ شو چې دا خادمان جومات بندوي که نه زه به ورته نه ښکارم نو چې دی جومات بند کړي زه به د رسول الله روزې سره راشم ښه په وجاړم او دعاګانې به وکړم کیفیت به مې بدل شي. دی وایي اوس زه د هغې شاته ناست یم دروازې بندې شوې لا تیاره وه دا بجلي هم داسې لایټونه نو وایي څه ګورم چې د سپینو کپړو او سپینو پټکو والا کسان رالل او چار چاپیره ګیره ولګوله مسجد نبوي جومات کې کېناستل یو بل ته وایي هلکه دلته خو د دینار زوی مالک پټ دی بل ورته وایي او که نه وایي د ده څلوېښت ورځې وشوې دی د مونځ او داس په خوند نه پوهېږي د خو دا اورېده به ته وایي چې دا مې واوره غرب چې راټوب مې که چې دی ما پېژني څنګه او دا ورته څنګه پته ولګېږي ما ته وایي چې بالکل ټیک وایي څلوېښت ورځې وشوې د مونځ او داس په خوند نه پوهېږم تاسو زه وپېژندم څنګه دا د پته څنګه ولګېده ای وایي موږ ته وایي چې ما ته وایي چې دا خبرې پرېږده خو وجه درته وایم داسې چل دی تا په بصره کې کجورې اغوستې چې تا کجورې اغوستې د ریړې والا نه یو کجوره کته وغورځېده تا کجوره راوچته کړه تا وخوړه او تا د هغه نه تپوس نه کړه هغه ستا حق نو هغه د هغه و دکه یوه کجوره د دې په بدل باندې ته د مونځ او داس په خوند نه پوهېږي. د صحیح به دی د مدینې منورې نه بصرا ته لړخه میاشت سفر یې وکړو چې هغه ریډیو والا سره ملاو شي چې هغه له پیسې ورکړي
دی چې هلته لړ سفر یې وکړو هغه ته یې وي صیبه زه راغلی یم داسې تا نه ما کجورې اغوستې یو کجوره غورځېدلې وه د هغې پیسې واله هغه وي خانه داسې چل دی چې هغې کې خو ما سره زما یوه خور شریکه وه د هغې کاروبار هغه خو اوس ما ختم کړي دي نو هغې کې د هغې هم حق دی نو زه به یې درته وبخم خو لکه د هغې نه به هم تپوس کول غواړي راځه چې هغې له ورشو چې هغې له لاړل هغې ورته وي نه ورور ته وي ګوره دی په یو کجوره دې حد ته راورسېده اته ځان ته خیال کو چې ستا په سالي ما بخلې ده ورته نو ګورئ جي په یو کجوره باندې چې بې اجازت یې د بل خوړلې ده 40 ورځې یو بزرګ د موز او دسترخوان نه پوهېږي سیبه زمونږ په حال الله رحم وکړي دا خو داسې دور دی چې خلک په میرغب باندې هر څه وایي سپا سپا حرامې کوي دی ته به د عبادت خوند څنګه نصیب شي الله ځکه وایي کلو من طیبات حلال خورئ پاک خوراک کوئ الله دې زمونږ استاد صاحب الله دې عمر کې برکت واچي مولانا حسن صاحب دامت برکاتم هغې بچې مالګې سره ډوډۍ وخورئ ساک سره وخورئ خو د بل د احتیاج نه او د حرامو نه ځان ساتئ زموږ یو بل بزرګو ابه وي ای وایي کور کې چې مالګې سره د چټنۍ سره د ډوډۍ وخوړه عالمانو طالبانو ته به راوځي ځان سره تیل ساته دا غوړ کا شونډې او بار خود بیکار واچو چې چاته دا پته نه لګي چې د فقر دی چې سوای وای غوښه مې وخوړه ګډ مې وخوړه خپل د فقر اظهار به بغیر د خدای نه به هیڅ چاته نه کوي خدای ته ځان ښیه الله زه کمزور یم تا ته زما حاجات معلوم دي انسان به چاله څه ورکړي انسان خو هغه درد چې یو ځل دوه ته وغواړي در به کې په درېیم ځل به درنه تنګي دا خو د خدای درد دی چې نه غواړي خفه کېږي علا کل حال اللہ فرمائی یا ایو الناس او انسانانو جناتو کلو مما فی الارض حلالا حلال خوری حرام حلال هغې ته وایي که نه چې د خدای د طرف نه پای کې حرمت نی لکه اوس هر حرام دی ٹھیک ده که نه نو داسې حرام څاروي او حرام خوراکونه هغه مه کوئ او بیا طیبا چې پاک وي پاک معنا دا ده چې د بل سړي حق پکې نه وي ګوره لکه مثلا په لار روان یو دغلته پټي کې غندلي یاره څومره ښکلې غندلي دي نو غندلې خو حلالې دي د خدای د طرف نه پکې حرمت نشته دی خو طیب تا د پاره نه دي تا د پاره نه دي په دې کې د غیر حق پروت دی دا نه چې ښکلې غندلي دي او تپوس مپوس نشته دی اور یو ګېډې به ترې راوچت کړم صاحب په دا ډېر لوی مصیبت دی دې ملګرو ته وه هغه د یو ملګري ماله ګنې راړو ګنې خو ما څه کار دی چې دا زه خورم ګوره دې کې یو مسله بله ده صاحبه ګاڼی کېږي ګاڼی اوس په ګاڼی کې مثلا ګاڼی خو د یو سړي ده د ګاڼی مالک بل څوک دی خو په هغې کې د ګانو نمبر د بل چا دی اوس مثال کے طور پر هغه سړی نشته دی اته ورلې په ګاڼی کم کسان لګیا دي هغوی قاري صاحب تا نه سر قربان واله قاري صاحب تا له خو هغه ګني اجازت درکړو خو دا رز خو پکې د هغه نو پروتو دا خو د بل چا دی لہذا ډېر احتیاط پکار دی په خوراکونو کې چې څو پورې د یو څیز متعلق تا ته سپا پته نی که نه نو اسې مه استعمالوئ دارنګه اجتماعي مال دی اجتماعي مال تا چا سره ځمکه شریکه ده نو په شریکه ځمکه کې په شراکت کې نیمه ستا ده نیمه د هغه ده نو که چېرې داسې وي چې ای زما دا نیم پټی دا زما دی هغه نیم پټی ستا دی او د دې خپل پټي نه دی تاله درکوي خو ټیک ده
بیا پکې څه مسئله نشته دی. او کنا پټې ټول شریک ته او د دې تقسیم به اله کېږي چې فصل وشي، نو بیا دې کې دې څه شی دی شریک ته. او چې شریک ته نو د بل د شراکت نه به اله نه. بعضې ټایمات ته دا ملګري زه دلته دا ټول ملګري وایي، الله دې د دوی دا مینه قبوله کړي. دا خو بس د هر ځای خپل عرف وي. دا چار چاپېره څومره پټو وایي ما ته استاد چې مېلمانه راشي ته راځې زمونږ پټو کې تپوس مه کوه، دقسې ګنې الې سالې. زه وایم الله دې تعالی جزای خیر درکړي. خو زه وایم د الله بنده تا سره خو په دې کې چې دی نو بل سړی شریک دی، دا چې تا چې جاذبه کوې هغه تا سره په دې کې شراکت کې نه دی، نو ته د هغه د حصې به مال څنګه اجازت الې. علا کل حال احتیاط کوئ چې څومره پورې ګوره. او چې کوم انسان څومره احتیاط کوي ګنه دا داسې بزرګان بس هغوی به لاس اوچت که که نه بس هغوی د لاس اوچتول روایت کې راځي په مخ د ځمکه داسې خلک شته انو لو اقسم علی الله لابره چې په خدای قسم وخوري خو زما د رب په ذات قسم چې داسې به کېږي الله به هم عکسې کوي. خو هغه خلک دي چې د هغوی دا دواړه سپای ګورې ښه چې د کم سړي جبه او د کم سړي خېټه دا د غیر نه معپوزه نه وي. زمونږ خېټو کې پردي خوراکونه پراته دي او زمونږ په جبه باندې د پردو خلکو عزتونه پراته دي. موږ خلکو پسې غیبتونه کوو. کومه جبه چې غیبت کوي او کومه جبه خېټه چې حرام ځایي او دې دا توقع نه ساتي چې زما دعاګانې به قبلیږي. ښه الله یې کوي ځان له مسله ده. د هغه خلکو به چې دا کیفیت د هغوی ژبه خېټه به صفا وه. الله دې موږ هم په صفای راولي. کوشش به کوو نو ښه کمزوري یو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان الله وایي تابعداري مه کوئ تاسو د قدمونو د شیطان. نو ګوره حرام خوړل دا خو د شیطان په قدمونو تللی. انه لکم عدو مبین دا شیطان تاسو دپاره دشمن ظاهر دی. انما په تاک سره یامرکم دی حکم کوي تاسو ته بالسوء په بدای سره والفحشاء په بې حیا کار سره وان تقولوا دا چې تاسو وایئ علی الله په الله تعالی باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو نه پوهېږئ په هغې باندې. الله وی د شیطان کار څه دی یامرکم بالسوء چې تاسو سوء او فحشا حکم درته کوي. د سوء او فحشا مفسرینو مختلفې معنا کړي دي. سوء دا هغه بده خبره ده چې انسان په خوله کوي، غیبت کوي، کنزل کوي، بې حیا خبرې کوي. دا شیطان وایي چې د د خوله د ژبه د څه شي به دې څیزونو راواړي. والفحشا عملی بدکاری کوي، ګناهونه کوي، بدعملی کوي، شراب څکي، دا عمل سره تعلق ساتي. دویم انما یامرکم بالسوء والفحشا انسان ته شیطان حکم کوي. سوء هغه ګناه ته وایي چې دی په تنهایی کې کوي، یک یوازې ځان لده. او فحشا هغه ګناه دی چې بل وسره یو ځای شي، ځان له یو څیز یک یوازې ته پټې اړو چاته پته نه لګي. دا چې دی دا سو دی. فحشا ډله د ځان سره کړې ده او غلا کې په شریکه معنی اجتماعیت معنی او ګناه کې دا دغه او بل سو تنهایی کې ګوره دا زمانه نه ده. زه اکثر دا وایم نن سپېړې موبایلونه یې ورکړي دي. سیبا نن چې امت کې د دې امت نوجوان نسل او صرف نوجوان نسل نه سیبا بوډاګانو مشرانو عام دې دی نه عام معاشره کې چې بار ورش کې دا تعلیم یافته خلک
د ټوله ورځ دا سترګې په موبایل لګولي بل څه کار یې نشته ته به سره خبرې کوې نه پوهېږي ته به خبرې کوې نه پوهېږي زمونږ دا ملګري پرون هم دلته دوه ملګري نو یو دواړه ناست نو یو سهار مونځ کیني او تا ته پته دی د شپې څه ټایم پورې موبایل ګوري 1 بجې پورې 2 بجو پورې 12 پورې دا زبرګان چې تا ته ښکاري نیکان کنه نو د دی موبایل اکثر ما ته پته لګي زه وګورم 19 بجې بند دي دا څومره د افسوس خبره ده بیا تهجد څه کوي مونځ نه پاسي انو هغه خو د ګناهونو مجموعه ده بل چې دی سو هغه ګناه ته وایي چې سړی غلی کوي او فحشا ګناه دی چې کل کر د خلکو په مخامخې کوي نو شیطان ګوره دا ړومبې دا سو نه دی دا داسې معاشره کې چې داسې لږونه زبرګان ګڼلی شي ښه ګڼلی شي دی دپاره د شیطان د سو دا لاره اختیار کړې ده او څوک وایي سړی پروا یې مه ساته د هغه اړو سترګو کې حیا ني دواړه خطرناک دي الله دې موږ د سو نه وساتي الله دې موږ د فحشا نه وساتي او بس خدای ته به چې خدای موږ ته بچ کړي نو بس الله ته به غواړو به د الله نه نو بس دغه طریقه ده نو وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او تاسو وایي په الله باندې هغه څیزونه لا تعلمون یو خو مشرکانو به شرک په الله به د ځان نه جوړول بل سیبا یو ګنای و یو چوری اوپر سے سینا زوری غلام کوي او الټا سینا هم ډوي بدمعشیم کوي ډېر خلک داسې دی الیاذ بالله ګناه کوي چې ته ورته وایې جي صاحب دا مه کوه تا ته پته هغه څه کوي په هغې باندې دلیل وایي نه یاره دا ملایان نه پوهېږي اوس یو سړی ګیره کټ کوي او ته ته د الله بنده ګیره مکل کو داسې مه کوه اوس هغه تا ته دلیل وایي نه یاره داسې فرض خو نه ده او دا دین چې دی داسې په ګیره کې خو پروت نه دی ګیره په دین کې ده مختلف دلایل درته وایي زما په مخ کې داسې چېرته خدای څوک راوستی نه دی خو زه اکثر په بیان کې وام همدا کوم دلایل نه وایي چې ګناه کوي او دې باندې دلایل وایي ته ما ته دلایل مه وایه که ته ګناه وکړې زما پسې نه کېږي دا چې قبر ته ورکوشي نو خدای ته به بیا دا دلیل ووایي پته به دې ولګي هلته بیا الله مطمئن کا چې خدای دا ګناه ما کو دا ما دې د وجې کو ما سره دا دلیل و هلته به دې پته ولګي ته به ما چې یو انسان یو عالم ته مطمئن کړي او مطمئن نه غلی کړي ستا جواب مضبوط شو په ګناه باندې او دا کمزور شو دا اوس ډېر خلک دي که نه باطل سره لګېدلي ناحقه باندې لګېدلي او خانه ناحقې دپاره دلیلونه وایي او الټه بل کار کوي یو سړی غلط کار کوي او تا هغه ته د هغه غلطي وښې په کار ده چې هغه په هغې باندې معافي وغواړي یاره ما نه غلطي کېږي هغه څه چل کوي هغه تا ته وایي ګورئ دا پلانکې مولوي صاحب دا نه کوي دا پلانکې دا نه کوي هلکه زناور ته پلانکي سره څه کوې ته د خپل عمل اصلاح وکړه دا پلانکي دی چې ته کوته نیس داسې پیغمبر دی بس هغه غلطه کوي د هغه کار هم غلط دی غلطه خو غلطه ده کار څوک کوي دا خو نه ده چې مولوي صاحب یو کار کوي نو هغه حلال دی داسې ده مولوي صاحب ته پیغمبر خو نه دی عمل د پیغمبر حجتي ښه د مولا عمل حجت نه دی ګورې ښه چې تا بانه جوړه کوي الله دې موږ ته بخښنه وکړي نو ګوره بس ځان که یو غلطي رانه کېږي ګناه رانه کېږي الله ته به خدایه ګناهګار یو دا نفس هم نه پرېږدي شیطان هم نه پرېږدي ماحول هم نه پرېږدي الله بخښنه راته وکړي خدای منې مې کړې ګوره سبا نه دی یو سړی چې مړ شي که نه اوس یو سړی یو ګناه کوي هر ګناه دی او دې ته منې کېږي نه او سبا ته الله تپوس وکړي چې تا دا ګناه کو ماله دې اواز را کړه چې خدای زه دې نه نشم منې کېدی ما ته منې کړي بیا به څه جواب ورکړو زه اکثر مثال هم ماشوم ته چې ماشومي که نه راغورځېږي نو چې هغه راځي چې راغورځېږي زر ورته مور پلار ورته لاس کړي نو موږ به خپل کوشش کوو ځان به خدای ته رسوو زر به ورته الله
اے ماشوم چې تنگ شي چې راولي په جړا شي که نه نو موږ الله ته په جړا شو الله ته به نو خدای به هم بچ کوي الله دې بس دا نو دوره ډېر دی ښه وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون یا ایها الناس او خلقو او جنات کلوا خورئ مما د هغه فی الارض چې په ځمکه کې دي حلالا حلال وي حرام نه وي طیبا پاک وي ولا تتبعوا تابعداري مه کوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه بشک دا شیطان لکم تاو د پاره عدو مبین الله هغه دشمن ظاهر دی انما بتاجر یامرکم دی حکم کوي تاو د بسوء په بدای معنی والفحشاء په بحیاء معنی وان تقولوا دا چې تاسو علی الله په الله تعالی معنی ما غس لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ په هغې معنی الحمدلله رب العالمین کریمه خدایا ته زموږ د ټولو نه راضي شي الله زموږ د ټولو په حال رحم وکړي کریمه خدای تقصیرات معاف کړي الله موږ ته کامل ایمان راکړي الله ته کامل رضا راکړي الله موږ ته کامل تقوا راکړي الله موږ ته خپل قربت راکړي الله موږ ته خپل معرفت راکړي الله موږ ته خپل عظمت راکړي الله موږ ټولو نه هر هغه کارواله خدای په کوم کارونو چې راضي کېږي الله په کوم کارونو چې ناراضه کېږي هغې سره زموږ نفرت پیدا کړي د درس دا څومره مشرکا دي الله ټولو ته د دارین خوشحالی نصیب کړي د ټولو سینې د قرآن مجید علومو ته کولاو کړي څومره مشران دي خدای تقصیرات معاف کړي څومره ځوانان وروڼه دي الله ځوانه کړي دین دپاره برکت واچي څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمله کړي څومره زنانه دي الله ته دیندار او پاکبازې ولري الله زموږ په حال باندې رحم وکړي دې مرحوم ته دعا وکړي الله دې کامل مغفرت نصیب کړي پسمندو ته دې الله تعالی صبر جمیل ورکړي حضرت شیخ صاحب په عمر کې دې الله برکت واچي د صحت او د برکت او د عافیت ژوند دې ورته الله تعالی نصیب کړي نو یو مولانا اعجاز صاحب دې د هغه بچی نه جوړه دې دعا ورته وکړي الله تعالی دې ول کامل صحت ورکړي دا جامع مدا مسجد باندې کم کار کیږي الله دې غیبی امداد وکړي او الله تعالی دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي د شیخ صاحب په ژوند دې الله تعالی دې مرکز د تعلیمي او تعمیراتي دواړه کارونه عروج ته ورسوي الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميدان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وبحرمة القرآن